حالات به سره در په در دغه ورځ بل قارعة مراد دغه ورځ هغه کوم ورځ وصلة الله وتكون الجبال كالعهن المنفوش فهغه ورځ باندې چې غرونه دا غونډیانې دا لوی محلونه دا ټوله به دا رقم سي لکه ورېښم سوي وړۍ دا وړۍ چې دا رقم په تار سره خلاصې کړې بیا انسان که معمولي له خولې څخه هوا پوکې هم دا وړۍ هوا اخیستلی څه معنا چې بیا غټه هوا راسي سلی ورباندې راسي بیا دا سپک به ځان سره دا هغه ورځ د دې څخه مراد نفخة ثاني هغه دومره شپېلۍ دی مراد دومره شپېلۍ باندې به دا غرونه به دا رقم وړۍ سي ختم به شي انسانان به سره در په در روان به وي خاک په سر به وي علماء کرام فرمایي چې په دې کې هغه خلک نه دي مراد چې کوم عبادتګار ښه خلک متقین خلک پرهیزګار خلک دا نه دي مراد د دې څخه ګناهګار خلک مراد دغه ښه خلک